شاه فیصل غازي د امیر سره مخامخ دی. شاه فیصل غازي وزیرستان ته راغلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خپل وطن ته، دا ګرون وطن ته په ډېر وخت نه بعد موږ راغلي د وطن ته. دا د موږ د ملي حالات ته چې وینې زه خو چې یوه کوټه هم نه دروغه یو ځای هم نه دی روغه په دا خوره په دې علاقه باندې د ځایي ظلم شوی دی. خلک زړه نه دا غواړي چې د علاقه معبوده کړلی، د کورونه هم جوړ کړلی. که څرنګه خلک مري نارن کاغن ته سي هم په دا علاقه یو په دوه کښلیدو. خو افسوس چې ورته امن دی، دلته امن نشته دی. نرکاچیره میش کوم لوس ولا ورکی حقیقت جمع روغلی. دا ظلمونه وي، دا بربریتونه وي. حکومت چې په میش په کیم باندې استعمال یې کړلي د ملک د بقا دپاره یا قسمه پروپاګنډې میش ته استعمال کړلی، میش یې تاباه کړلي، ذلیل یې کړلي په کیم نومه باندې. او بیا نن چې کوم د بارانه فنډ راغلی هغه دپاره میش حکومت اخواست کوي او میش ځانې خلک په ټینډي نشي، څوک منډېږي، څوک ورتلی نشي، څوک په کومه سیسټم پنډېږي. دا د میش ملي حالت دی. نر بهرحاله د میش د خپل علاقې د حکومت نه د زاري انشاءالله د دغه ثبوت خامخا جاري هم دی او به د هغې نه برقرار هم وساتي. که څه پره د میش دا خراجې ملي بیا به د شوې نه وي. جمال مریان امیر سره موجود دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامین احترامات. زه چې د خپل کور د وران شوي دیوالو ته ګورم، لکه چې ماته مې د ګران ورور جنازه پرته وي. ملګري زه دا وخت په وزیرستان کښې موجود یم. دا د میش د پلور د نیکه وطن دی. میش دلته پیدا شوي، دلته رلوی شوي، په دا خوره میش خوړلي دي، په دا خوره کښې میش رلوی شوي، په دا کښې پلاتې کړي دي. ډېره ښکلې علاقه د وزیرستان ماسیدو خوره، جنګلاتي او مدنیاتي آب و هوا ښکلې دو او وطن ښکلی دی. به هر حال بیا چې کله جنګ وشه ویس ډېر زیات مصیبتونه دي، کورونه توس وینه ډنګ دي، زوی په زوی لینډ ماینز دي. ویس میش په خپل وطن ښه نشي ګرځېدلی چې لینډ ماینز نه وورځي. څوک مې مړ نه کو، څوک مې اغوا نه کو، څوک مې ورک نه کو او څوک مې آلول نه کو. به هر حال د وخت حکمرانونه د میش خواسته چې مزیده د میش په وطن شه دهشتګردي بند کو او د وزیرستان دوباره جوړولو دپاره پیره کوشش وکړو. میشو انشاءالله چمتو وي لوړ وي. امیر سره دی مولانا عبدالله سره. مولانا صاحب څرنګه راغلی وزیرستان ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چې کله هم په وزیرستان شه جنگ شروع شو، په هغه ټیم شه میجر جنرال رباني و هغې دا وعده وکړله چې د وزیرستان د یوه کوڼي و زه معاوضه ورکوه او زه دغې ته انشاءالله په زر نظر د پختیم شه د چور ونریزې هغه وخستی و چې زه وزیرستان شه چور ونریزې شی نه اپریشن ختموه. خو څوک کوله یې په ووتل نو هغې دا صورتحال دی چې په چور ونریزې د په نیو باندې د میش د مینې دا صورتحال دی. دا فنډ میش ته د یو ان نه راغلی دی چې کله ها ډونیشن یو ملک ته ورکو خامخا ډونر یې هغه نه پوښتنه کوي. د میش د پاکستان ریاست د خپل معاوضې چې کوم د بهر نه فنډ راغلی دی هغه عوام ته نه ورکوي. هغې د پوره میش دا ریکویسټ کې سول کړي چې هغه معاوضه ده په زر نظر ورته میلاوه شي او ورده کو تر هغه وخته پورې میش دا درنه جاري وي چې آخري چک ورکو. آخر دونه بسم الله الرحمن الرحیم. ملګري وزیرستان ته راغلي، دا نور ملګري هم خبرې وکړې. نن چې کوم میش دا روتاک دی دغه د یو مسجد د دنه طرفه میش راغلی وي چې وزیرستان چې د کوم خلک پروت دی دغې ته میش پیغام ورسوي. ټول مسجد کوم یو مسجد دا فیصله کړې وه چې میش هغې وخت پره د پولیو بایکاټ کوي چې څو پره میش ته د دغې ړنګې کوري هغه معاوضه نه وي میلاو شوې 4 لکه هغې پوره مکمل بایکاټ وي هغې پوره میش پولیو نه اچوي. نو میش هغې کور ته دا پیغام ورسوه د علاقې خلکو دا خبره سره متفق دی چې انشاءالله میش هغې وخت پوره پولیو نه اچوي. نو ټولو نه خواست دی چې څومره هغه پښتانه یې او څومره هم مسجد د خپلې کوري د پوره آواز اوچت کړي. بس مننه. د یوه د روزه پته شوي دو عکیزه ښکاري کني قسم دی چې څومره هم څل دلې څه دي هېڅ نه دي پته شوي. خو شکر دی یوه د روزه دنې بیا هم پته شوي دو. کاته یې دا وکسه مکمل تابو شوي دي. دا حال دی د میش د وزیرستان.